نهم سپارہ اتم رکو سورہ آراف اتلسم رکو نهم سپارہ اتم رکو سورہ آراف اتلسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده وګرځولو قوم د موسی د نرست من حلیهم د کالونا عجلا اسخی جسدا له خوار چې هغه دا سټ د غوا په شان او آواز کوونکی د غوا په شان علم یرو آی دی نو ګوي انه بېشکه شان د لا یکلمهم دا اسخی نو دوی سره خبرې کوي ولا یهدیهم سبیلا نو دوی ته لار ښایي اتخذوه وکانو ظالمین دوی دی ونیسلو او داسې حال کې چې دوی ظالمانو ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې دوی له لاس نه خبر ووته ور او دوی وکړه انهم قد ضلوا بېشکه دوی ګمراه شو قالوا دوی لئن لم یرحمنا ربنا کچېرته زموږ را په موږ باندې رحم نه وکړو ویغفر لنا او موږ ته بخښنه ونه کړه لنکونن من الخاسرین ضرور به موږ تباه شو ولما رجع موسی الی قومه هر وخت چې موسی راواپس شو خپل قوم ته غضبان اسفا له غوسې نه ښه ډک شوی قال بئس ما خلقتموني ډېر بد جانشیني دې وکړم من بعد ما نرستو اعجلتم امر ربکم آیا تاسو د خپل رب په کار کې تا دې وکړه والقى الالواح او وایي چولې تختیانې واخذ براس اخیه او یې نیسل ورور د سر ویښتو سره یجره الیه خپل ځان ته راکاږلو قال ابن ام ای زما د مور زویه هارون وی ان القوم استضعفوني بېشکه زه قوم خلقو کمزوری سمجا وکړو وکادو یقتلوني او زر و چې دوی څه قتل کړم فلا تشمت بی الاعداء فلا تشمت ته مه خندوه بی الاعداء زما دشمنان ولا تجعلني ته مه کېږه مع القوم الظالمین د هغو ظالمو خلقو سره قال رب اغفر لي ولأخي موسی عرض وی زما رب زما او زما ورور ته بخښنه وکړې وادخلنا فی رحمتک موږ داخل کړې خپل رحمت ته وانت ارحم الراحمین او ته لواړو نه زیات رحم کوونکی